نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين صدق الله العظيم سورة بقرة اول پارا یو سلسلی رشتم آیت تھی مکی آیتونو کی دبن اسرائیلو قباحتنا دا انعاماتو ناشکری او دا غیتا دا انعاماتو یا دول ذکر کی گی پدی آیاتونو کی دبن اسرائیلو دا یوی دروغ دعوی تردید اللہ پاک کئی بن اسرائیلو یہودیانو عیسیانو او مشرکانو طولو دا دعوه کولا چی زمانگا دین دا پتریقا دا ابراہیم علیہ السلام دی تو اللہ رب العالمین پدی آیاتونو کی دا ابراہیم علیہ السلام امتحانات او داغوی کامیابی او بیاد ابراہیم علیہ السلام خدمات او دا ابراہیم علیہ السلام عقیدات دا توحید او تردید دا شرک اللہ پاک ذکر کی چی پدے کی اشارہ دا دیتا چی دا یہودیانو عیسیانو مشرکانو دا دعوی دا براہ نام دعوی دا حقیقت کی دی دا ابراہیم علیہ السلام پر طریقہ ندی پدے آیت کریمہ کی اللہ پاک دا ابراہیم علیہ السلام امتحان او داوی کامیابی او پاوی باند اللہ پاک انعام ذکر کی ابراہیم علیہ السلام باند اللہ پاک امتحانات اکڑے پکم کور کے چے پیدا شو اغا کور کی دی والد محترم اغاد بوتانو دا جوڑولو یلوی ماہر او مستریو پکم قوم کی جی پیدا شو اغا قوم مشرکان او کافران پکم وطن کی جی پیدا شو اغا وطن بادشاہ دا خدای دعوا او دا خدای کارونا چی خلق برت سجدی کولی اغا قوم کی اغا وطن کی ابراہیم علیہ السلام پیدا شو او بیاد اللہ رب العالمین دا طرفنا امتحانات چی ابراہیم علیہ السلام ابتداءً خپل پلار تا دعوت دا غین بعد چی قوم مختلف قسم اشیاء عبادت کولو اغیتا دا قدید توحید دعوت دا غین بعد دا قوم بطانو ما تول او قوم تا دا عقیدید توحید دعوت او دا غین بعد دا نمرود چی زانتے دا خدای افعال جاری کرو او خلق برت سجدی کولی دا خدای دعوگیر اغسرا پا عقیدات دا توحید مناظرہ او دا غین بعد دا ابراہیم علیہ السلام دا نمرود پا اور کی غرزیدل دا غین بعد ابراہیم علیہ السلام خپل کلی پر خودل او حجرت کول سرد خپل بی بی حضرت سارا رضی اللہ عنہا او دا خپل اورانو حضرت لوط علیہ السلام او دا غین بعد پلارکی دا یو جابر ظالم بادشاہ سرا مخامق کیدل او بیا جابر ظالم بادشاہ دا طرفنا امتحان کی مبتلا کیدل او بیا پا امتحان کی کامیابی او بیا اغا جابر ظالم بادشاہ دا طرفنا حضرت سارا رضی اللہ عنہا تا حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا بطور خدمت ورکول او دا ابراہیم علیہ السلام دا غی سر نکاح کول او دا دی امتحان نباد ابراہیم علیہ السلام پلا بی بی او حضرت اسماعیل علیہ السلام پا یو غیر آباد علاقہ
دا صفا مروه په درمیان کې پرې خودل او شام طرف ته سفر کول او دا غین بعد ابراهیم علیه السلام واپس خپل زوی ته راتلل او د اسماعیل علیه السلام د ذبحي حکم ملاویدل دا ټول امتحانات ابراهیم علیه السلام ورکړل الله رب العالمین په ټول امتحاناتو کې کامیاب ابراهیم علیه السلام د نبی علیه السلام نه بعد په پیغمبرانو کې اوچت پیغمبر دی ابراهیم علیه السلام د ډیرو پیغمبرانو نیکه دی د حضرت اسماعیل علیه السلام او د حضرت اسحاق علیہ السلام پلار دی او د یعقوب علیہ السلام نیکه دی او د یوسف علیہ السلام دا پلار نیکه دی دا سے سلسلہ اللہ رب العالمین د ابراہیم علیہ السلام په سلسلہ په نسب کی جاری کړ نو دا ابراہیم علیہ السلام ته یهودیان خپل نسبت کی عیسیان خپل نسبت کی مشرکان خپل نسبت کی اللہ رب العالمین دا غي حالات بیانې چې دوی امتحانات د خپل دین د بار ورکړل او دا غینه بعد هغه کوم طریقه چې پرې خودله هغه طریقه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم هم طریقه ده معلومه دا شو یهودیان عیسیان مشرکان په خپل دعوا د ابراهیم علیه السلام د اتباع کې دروغ جن دي او نبی علیه السلام طریقه دا غوي سره موافق او برابر چې کله الله پاک ابراهیم علیه السلام باندې امتحانات صدا پاره شو امتحان و مقاصد یو مقصد د امتحان داوی چې دا طالب العلم معلوم کړي چې دل سورزي او کنه ورزي کامیابی یا ناکامي عام طور امتحان دې د پاره کی او به مقصد د امتحان دا طالب العلم خلق ته خودل وی چې د من قدر احترام اعزاز کو د کې دادا کمالات دي د ابراهیم علیه السلام امتحان د دې د پاره چې الله پاک خلق ته وغي چې موږ د اعزاز دومره ورکو د کې ډېر زیات کمالات ول ابراهیم علیه السلام خو الله پاک ته معلوم چې د باندې امتحان کوم او دی کامیابی خلق ته الله پاک د خود المقصود او باقی کې الله رب العالمین د امتحان واقع ابراهیم علیه السلام امتحان ورکو پټول امتحانات کې الله جل شانه کامیاب کو او بیا د امتحان نه بعد انعام کله ملاوي کله چې خلق امتحان ورکی ناغینا بعد وتا ادارہ او مشر انعام ورکی لکه حضرت آدم علیہ السلام امتحان ورکو امتحان کی اعلی نمبر واقعستلی انعام وتملو شو چې فرشتو ورته سجده وکړه ابراهیم علیہ السلام امتحان ورکو فاتمهن نو مفسرین لیکي اداهن امتحان کی طریقے سے ادا کړ امتحان کی کامیاب شو ناغینا بعد اللہ پاک انعام ورکی قال انی جاعلک للناس اماما صدقول خلق دا پارتات امامت درکو سنگا امامت چطول خلق بستاد امامت اغی اقرار کئی اغ امامت تا دا پارا درکو ابراہیم علیہ السلام دا اللہ پاک رسوالو پی اللہ پاک مات تراکے خزما اولاد تم پکار دی دا بچو فکرم ورسو اللہ پاک و تو فرمائی امامت بتا تم ملوشی او ستاپ اولاد کی چکم نیکان دی ہوئی تو ملاویگی خوبدان او ظالمان تبن ملاویگی امتحان دی کہ امامت نو مراد نبوت علماء فرمائی ابراہیم علیہ السلام تو ہم ملو شو او دا غب اولاد کو ہم ملو شو او دا نبوت چے چاہتا ملوی گی دا بننے کان خلقی ذکر اللہ پاک فرمائی لا ینال عہد الظالمین دا امامت دا انعام دا بظالمان و گنہگار تن ملوی دی وجنا دا آیت کریمہ علماء دا عصمت انبیاء دا پار دلیل پیش کئی چی انبیاء کرام علیہ السلام دا قسم گناہ معصوم وی ولی زکا ظلم ویلشی وضع شیئی فی غیر محلی یو سیز یو زین دی وغی کی تقدیر دی تویلشی ظلم پیغمبران دا ہر قسم گناہ نپاک بھی زک گناہ کول دا یو قسم دا ظلم دی اعلا قسم دا ظلم سدی ان الشرک لظلم عظیم لوی ظلم اغا شرک دی او وڑکی ظلم دا گناہون دی نچه کلا ظالمان با پیغمبران نی نو پیغمبران دا معصوم نو اللہ جل شانہو دا حضرت ابراہیم علیہ السلام
پدې ځکه امتحان واخیست. بعض علما فرمایي چې ابراهیم علیه السلام لس صفات پنځه صفات داغي په سر کې او پنځه صفات په نور وجود کې. هغه پنځه صفات ابراهیم علیه السلام چې شروع کړل، یو دا چې د خولې کنګالول، او دویم دا پوزه صفا کول، او دریم د سر په ویښتو کې په منځ کې لارې ایستل، او څلورم مسواک کول، او پنځم بریتان د شونډې نه کټ کول چې شونډه پکې ښکاري. دا د ابراهیم علیه السلام امتحان او داغه صفات. او پنځه په نور وجود کې، هغه پنځه په نور وجود کې چې دی، یو دا چې د ترخونو زیاتی ویښته کټ کول، او دویم دا چې نوکان کټ کول، او دریم دا چې ختنه کول، او څلورم د نامې لاندې دا سبیلینو یعنی د دواړو اندامونو بخصوصونه ویښته کټ کول، او پنځم استنجا په کاڼي په لوټه یا په اوبو باندې کول. نو دې طریقې سره ابراهیم علیه السلام امتحان دا الله صفات په دې کې هم مفسرینو لیکلي دي. دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم امت د پاره هم صفات دي چې مسلمانان به هم په دې باندې عمل کوي. ولبه کنګالۍ په اودس یا په غسل، پوزه به صفا کوي، اودس غسل، سر په ویښتو کې عمرس کې لار وباسي، لکه نبی علیه السلام به کله لار وستلا او کله به ویښتو کې لار نه وستلا. هغه به د نبی علیه السلام به عموما لار خپله موتله. څلورم مسواک او پنځم ویښتو د بریتانو نه کټ کول. دومره ویښته کټ کول ضروري دي چې شونډه پکې ښکاري، چې خوراک سره نه لګي. دې نه زیاتې ویښته کټ کول نو په قینچه باندې کټ کول جایز دي، او په بلیډ باندې صفا کول دا بهتر دي. دا د امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه مذهب دی. امام طحاوی رحمت الله علیه په شرح معانی الاثار په دې مسأله باندې ډیر زیات دلایل د احادیث مبارکونو ذکر کړی دي چې په بلیډ باندې کټ کول دا بریتان دا بهتر دي، او په قینچه باندې کټ کول دا جایز دي. خو دومره کټ کول ضروری دي چې شونډه به په بریتو کې ښکاري، چې د خوراک سکاک سره دا شونډه نه لګي. باز خلک د تکبر په تور باندې دا بریتان داسې کی چې دا شونډه پکې پټي. نبی علیہ السلام فرمایي دا طریقه د مسلمانانو نه ده. خالف المشرکین او فر اللحى واحف الشوارب. مسلمانانو تاسو مشرکانو مخالفت وکي، بریتان کټ کوي او ګيري غټي کوي، هغه به بریتان غټول او ګيري به کټ کولې. نو مسلمان طریقه دا نه ده چې دی به داسې بریتان پرېږدي چې هغه به د خوراک سکاک سره لګي او شونډه او باغې کې پټوي. دا طریقه د مسلمان نه ده. او د دین علاوه پنځه په نور وجود کې نو د ترخونو ویښتو یا نوکان کټ کول، ختنه کول، د نامې لاندې ویښتو، استنجا دا په اوبو یا په کاڼي، دا هم د نبی علیہ السلام صفات دي. مسلمان د پاره دا کول پکار دي. الله پاک دې موږ تاسو ته عمل کول توفیق راکړي. نن سبا رواج دي الکانو جنکه لګیا دي غټ غټ نوکان پرېږدي. غټ نوکان پرې خودل دا د بزوګانو صفت دي. انسانان نوکان غټ نه پرېږدي، کالکان پرېږدي او جنکه پرېږدي. دا طریقه د بزوګانو. نو بزوګانو خو ناخن کاټ نشي استعمالولی، زناور دي. نو چې چا نوکان غټ پرې خودل دي، په دې نوکانو پرې خودو کې ملګری د زناور دي. 40 ورځو نه چې کله نوکان یا زیر ناف ویښتو یا د ترخونو ویښتو ووړي، دا پرې خودل بیا ګناه ده. کم از کم 40 ورځو کې به یو پیرا ضرور کټ کولی شي. البته هفته په هفته باندې جمعه په جمعه باندې کټ کول دا بهتر دي. الله دې موږ تاسو ټولو ته د انسانانو د صفات اختیارولو توفیق راکړي. نن سبا ماحول جدا دي، ټول حالات جدا دي. الله پاک دې موږ تاسو ته هدایت وکړي. نو فرمایي وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، او یاد دا وخت امتحانو کې رب العالمین د ابراهیم علیہ السلام بکلمات پسو کلمو سرا فاتمهن، پس ابراهیم علیہ السلام د امتحان پاس کو. قال اللہ پاک او فرمائل انی جاعلک للناس اماما، یقینا زگرزم تا د خلق د پارا پیشوا. قال ابراهیم علیہ السلام او فرمائل ومن ذریت زما اولاد کے ہم. قال لا ینال عهد الظالمین، اللہ پاک او فرمائل نرسیگی زمان نبوت زما د طرف نه دا امامت ظالمانو ته.
دا نبوت دا صفت بنیکانو ته ملاویږي ګناهګارو ته به نه ملاویږي نو چې کوم پیغمبر ته نبوت صفت ملو شوی دی دا ټول د ګناهونو نه معصوم او پاک دي د هر قسم ګناهونو پیغمبران الله پاک ساتلی دي واخر دعوات الحمدلله رب العالمین